ګرانو کتونکو عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د نال سکول لخوا یو پروګرام را جوړ شو. ماشومانو ته دا ویلو چې تاسو د کم ځناور شوق کوئ، نو دلته کې داسې عجیبه عجیبه ځناوره زموږ د نظر نه تېرېږي. په بهر حال دې سره چې کومه ده دا پیشو ده او د دې پیشو نوم مانو دی. دا مانو تاسو د کوم وخت نه ساتلې ده؟ اغوستې هم وه، د دې شوق هم څنګه پیدا شو؟ او جی بالکل دا مونږ اغوستې ده، دې 3 کاله وشو مونږ سره. دا مونږ دوبۍ نه راوستې وه او د دې سره زموږ شوق و. موبایل هر څه باندې به م کتله، نو زموږ دې سره شوق پیدا شو او دا مونږ بیا آرډر کړه. او د دې خوراک هم خو فش چکن دا وغیره خوري دا. او څومره پورې مه ډر کړی وه؟ دې قیمت څه؟ د دې قیمت خو 10,000 و هغې وخت کې. او جی 3 کاله مخکې، د نن 3 کاله مخکې 10,000 قیمت و د دې. او اوس هم لا قیمت د دې نه چک کړی، خو خلکو پسې راځي څوک یې په 30,000 غواړي او څوک یې داسې 35,000 کې، خو مونږ یې نه ورکوو. ته چې سکول ته راشي بیا د دې حفاظت جی کور کې زما نور سسټرز دي، هغوی سره ښه بلده ده، ورور سره مې ښه بلده ده او چې خو ما سره ډېره بلده ده، ما پسې خفه کېږي ډېره. نن هم کم ځناور ولیدل؟ خو راته نن هم ډېر ځناور ولیدل، مختلف قسم کې وو، د هورس و هن، دا پیشوګانې، ډاګز، د مختلف نسلونه پکې راغلي وو، ډېر هم ولیدل. او جی تاسو راته خپله پېژنګلو کې او نن هم کم ځناور ولیدل او دونه امید مو که نه؟ زما نوم سمبلې، زه د نول سکول چاسطه سټي کیمپس کې ټیچینګ کوم. نن زموږ ایونټ او پیټ شو وه 2025 ډېره زبردست وشوله. مختلف قسم ځناوران به کې ماشومان راوستو، پیټ انیملز وو، کور کې پالون شوي ځناوران وو، هغې کې اسونه وو، سپي وو، پکې مختلف نسل سره تعلق لرونکي. پکې ماشومان خپل چویس دی، خپله مرضي وه. هغې کې طوطیان هم وو، مرغۍ هم پکې، تیتر هم پکې، او پکې مور چې کوم انیمل دی، یو پرنده را پیکاک، هغوی مو پکې انجوای وکړه؟ جی ډېره زیاته مې انجوای کړه. زموږ د سوچ نه زیاته زبردسته شو وه او ډېره زیاته مې انجوای کړله. ډېره زیاته مننه ګران کتونکو. دغه زموږ خویان دی چې دغه میډیا ته راځي، نو دغه میډیا ته تاسو ته یو میسج درکړه. او دې سره سره د نال سکول نن یو عجیبه شانتې فنکشن را جوړ کړی دی چې دا زموږ هم په تصور کې نه وه چې نن په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې مونږ ګورو چېرته چې اسونه دي، چېرته چې سپي دي، چېرته چې چرګان دي او چېرته چې مختلف ځناور دي. او دا د ماشومانو کوم چې سټوډنټان دي په کلاس کې دا هغوی ساتلي دي. دوی ورته صرف ویلو او هغه چې کوم دی نو دلته کې هغه راوستي دي. دغه د شبیر جان چې کوم دی نو شبیر جان دغه ځان سره خپل بچي راوستي دي. زموږ یو ډېر تکړه صحافي ورور دی، هغه ته ما ځینې تپوس کومه، ډېر وخت نه صحافت کوي او ډېر لرې لرې سیمو ته ځي. شبیر جان صاحب، زه خو په لومړي ځل د چېرته د سکول ماشومان او دا داسې فنکشن او دا داسې ځناور څه دي ولیدل؟ یاره ډېر خوند دی وکړو. په وړومبي ځل په دې 400 ضلع کې داسې یو پروګرام ارینج شو چې پکې د ځناورو سره د مینې یو دغه وشو چې یاره دا ماشومان ځناور مو پېژني، ځکه چې دلته خو خلک انسانانو سره مینه نه کوي، ځانو سره خو لرې خبره ده. نو ډېر یو خو هیلدي اکټیویټي وه، ډېره مثبت سرګرمي وه. واړو ته ډېر خوند واخیسته. بل دا چې دا ځان له یو علم دی، یو دنیا ده. واړه له دې نه خبر شو چې مارغان کې څو قسمونه دي، ځناورو کې څو قسمونه، دا د کم ځای نه راځي، د دې خصمانه څنګه کېږي، د دې پالنه څنګه کېږي. نو ډېر خوندور پروګرام او ډېر دا وړ پروګرام. شبیر جان، دې کې ما بل ولید چې استادانو په سکول کې وویل چې یاره کم ماشوم کم ځناور ساتي، هغه به ځان سره راولي. نو داسې اکثریت چې کوم دی دغه سکول ماشومان وو او ډېر خوند دغه مو ماشومان په خپله ورسره ولاړو، په غېږونو کې په لاسونو کې نیولو. نو دغه هم یو ما څنګه وي ډېرې مثبته سرګرمي ده. لکه دلته ګوره خلک نشو طرف ته ډېر ځي، نور غلطو منفي لارو طرف ته ځي. نو چې دا قسمه هلې ځلې کېږي، د ځناورو سره مینه، د کتاب سره مینه، د قلم سره مینه، د لوبو سره مینه، نو د دې قوم راتلونکي بیا ډېر روښانه کېدی شي که دغه شان مثبته سرګرمۍ مونږ وکړو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه تاسو وینئ چې دغه ماشوم چې کوم دی نو د دې ماشوم سره به لږ شانتې خبرې اترې کوو. راشه ماشومه بچې دې غوره شه، دا ستا دی څه؟ ستا بچي کوم دی صاحبه؟ ته کوم در راغلي؟ زوړ بازار پینده خیل. دا څونه وخت وشي دا ساتلې؟ دا یاره دا یو میاشتې وشوې دا موږ راوستې. دې نالج کې ستا بچي شته؟ یاره دا ویرونه مې پکې دي. ویرونه دې پکې دي. صحیح. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه تاسو وینئ چې دې کې زنانو چې کوم څه ساتلي وو هغه یې خو هم راوستي وو، کوم چې دغه شانتې دغه ماشومانو. مخکې به ځو نورې خبرې اترې به کوو زموږ سره. ګرانو کتونکو،
دا یو بل جال لګېدلی دی وروره څنګه یې ښې خیر دي څه دي نوم خیر دی دی زما ظهور نوم دی جی ها، ظهوره دا تا څه څه ساتلي یاره جی دا زما دکان دی او دلته د سټیډیم ته مخامخ دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم ته یا پروګرام وشو ما ته پکې دغه سرټیفیکیټ میلو شو او جی دنیا کې دی نو دا نشه تماشه ډېره زیاته شوې ده نو ما یو سوچ ده وکړو د پیسو هم کمزوري او یو سوچ مې ده وکړو ته یا ماشومان پیشوګان دغه توتیان موتیان کور کې ساتي نو جی د نشو تماشو ته به فکر نه نو تا څه څه ساتلي دکان کې ته څه څه خرڅوې ما سره جی توتیان نی پیشوګان نی سپي ساتم دغه چې نو هر څنګه مرغۍ ما سره ملاویږي جی څو پورې جوړه ده سره یاره جی دې کې واړه توتیان نی 600 روپیا جوړم شته داسې شنه توتیان نی 400 روپیا جوړم شته پیشوګان نی 15,000 شته 2,000 شته هر څه شته جی دا اوس څه څه دي تا سره دلته دا جی دې کې دی نو دا سپین تیتران نی جی او ما سره دنیا سامان نی دغه پیشوګان مې راوستي دي تیتر په څو دی جی راوستي دي تیتر تیتر جی 2,500 روپیا جوړه دی جی او دا پیشو دا پیشو جی دی کې ساده وینو په 2,000 ملاویږي دا پرشین پیشوګانې نو په 10,000 8,000 روپیا ملاویږي جی ګرانو کتونکو اوس موږ د یو زنانه سره خبرې کولې په 10,000 دوبۍ نه راوختله نو راشه په کلي کې چې کوم دی نو زبردست شیشې دا پیشوګانې چې کوم دي دا چې لږه ووینځي صفا شي نو بیا به دا صفایي که نه ویښته دا چې دي او جی ها؟ دا جی ټولې سپارې خو بس اوس موږ د یو بل اغشتې نو لګي دغه شوې دا موږ دکان کې خپا کې ساتو او خلک راځي ان شاء الله تینو خلک یوړي ښه شی به ورته ملاویږي جی د دې علاج خوراک دې علاج جی موږ سره فیډ ملاویږي په 100 روپۍ دغه ګوتې را او چرګانو خپې خوري هر څه خوري جی موږ لکه عادت یې کوو جی صحیح ګرانو کتونکو دا هم درته پکې نن ځناورو ښودل زموږ په دغه ملک کې بیا په دغه سیمه کې چې څنګه د انسانانو سره مینه نشته دی خو دلته ځناورو سره دا رور تاسو وکته چې دی ساتي او په دغه قسمونه او خرڅوي یې مزدوري پکې کوي نو زه به مخکې دلته کې زنانه چې کوم دی ځناور ساتي دا تاسو چې ویله دی میزونو باندې نو موږ چې لږ لیټ شو په پار میز باندې دار سړي خپل خپل ځناورو هغې ځان سره روړو دار یې زنانه دار ماشوم دار سټوډنټ دی نو دا یو ډېره حیران کن شانې خبره وه نو مخکې به ځو ګرانو کتونکو سید شهرزاد شاه باچا او د هغه سره به چې کوم دی نو دوه درې خبرې کوو شاه صاحب پروګرامونه خو به دې ډېر کتلي خو نن د دغه ځناورو دغه فنکشن دا جوړ شوی دا د ماشومانو کور کې خپله ساتلي څه ګورئ ورته دا ډېر زبردست پروګرام دی الف خان شیرپو لکه یو خدای دی چې په ماشومانو کې یو دلچسپي را پیدا شي چېرې دا یو تعمیري کار دی بلکې ته سوچ وکړې نن سبا زموږ ملک د موسمیاتي تبدیلیو سره مخامخ دی زموږ د ایکو سیسټم نه ډېر ځناور چرند پرند داسې ووتل چتې څه شو بلبلې څه شوې کوړکوړې څه شوې داسې ډېر نو که موږ پر ماشومانو کې دا اویرنس را پیدا کړو چې تاسو بوټي وکړئ هغه بوټو له بیا نوې نوې مرغۍ راشي نوې نوې څاروي زموږ ځناور زموږ د ایکو سیسټم نه لاړل ختم شو شکونان به هغه ختم شو داسې ډېر څیزونه دي چې زموږ نه ختم شو او موږ د موسمیاتي تبدیلیو ښکار شو ګرمي ډېره شوه یخني ډېره شوه موسمونه بدل شو بارانونه نه کېږي سینې خراب دي نو دا د موسمیاتي تبدیلیو موږ ښکار شوي نو زموږ ایکو سیسټم ډېر ډسټرب شوی دی نو که موږ په ماشومانو کې دا یو شعور را پیدا کړو چې تاسو دغه شان ښکلې ښکلې څاروي ځناور مرغۍ چرند پرند دا په کور کې وساتئ دوی سره مینه وکړئ نو یو خو د الحمدلله هغه عنصر هم په دې کې پیدا کېږي بل د ماشومانو د تعلیم نه علاوه نور هم په هغوی کې شعور را پیدا شي دا پروګرام چې هر چا را جوړ کړی دی ډېر زبردست کار یې کړی دی او زه وایم چې د دې ضلعي انتظامیې هرکلي وکړي د دې سرپرستي وکړي او دغه شان پکار دی چې پروګرامونه ورځ په ورځ را جوړېږي یو خو زمونږ په چارسده کې د خلکو لپاره تفریح مقام نشته نو ماشومان زنانه هلکان جنکۍ دلته راشي نو دا یو ډېره ښکلې تفریح هم ده وخت هم پکې تېر شي ساعت هم پکې تېر شي آوټینګ هم وشي او ورسره هغوی ته یو شعور هم میلو شي چېرې پیټ شو مې یو داسې شی دی چې دا د دنیا په هر ښار کې هر میاشت کې یو ځل کېږي په زموږ په چارسده کې دا لومبی ځل دی چې کېږي نو پکار دی چې دا دوام ومومي دا وشي او داسې شیزونو پکار دی چې هرکلي وشي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه سید شهرزاد شاه باچا زمونږ یو ډېر سینیر تجزیه‌نګار جرنالیست چې هغوی په لومړي ځل باندې په چارسده کې داسې قسمه غونډه ویني نو یقینا چې دا یو ډېره زبردسته غونډه ده مخکې به ځو ګرانو کتونکو دا څونه خبرې هم چې وکړئ دغه کریډټ چا ته ځي دا جاوید صاحب ته ځي جاوید صاحب نه به دغه تپوس کوو جاوید صاحب دې غونډې ته هم سوچ څنګه رالو چې دا
لږ راته تفصیل خبره افغان استاد ډیر مشکور یم چې تاسو ډیر قیمتي وخت ورته نه په چارده کې چې کوم ډیر سیاسي اکټیویټیز دي ډیر سیاسي جلسې او جلوسونه پای کې تاسو موږ وخت وکړو دا ستاسو د ملک سره ملت سره د ماشومان سره مینه محبت ته ټول مرتبه د ملک او د ملت لپاره د قوم د بچو لپاره د بچیانو لپاره ډیر خالص کړي دي خپل چې کوم د لیب تیم روان کړي دي خپل چې کوم د فاونډیشن روان کړي دا ستاسو چې کوم دی غمینه محبت دی دا اصل کې افغان ورځ جدي وخت کې زمونږ ینګس چې کوم دي نوجوانان چې کوم دي اپ آیس کې انوال شي ویډیو او آیس په یو مخکې په یونیورسيټو کې داخل کوسکلو بیا په کالجون کې سکلو اوس په سکولو کې سکیو په تور پیشن داس کیو نو موږ چې د نوجوان نسل چې کم دي د ظلم نه د بربریت نه د منشیات نه د اس نه بسنګ روباسو نو زه میډم شکیل او سکندر ممکن است چې مشمول سیده سي اکټیویټي ورکو د څور مشورتي ول ورکو چې مشوان د غم نخلاص کو سوچم دوه کو چې د زناور چې کم دي د معاشري وسله چې خدای پاک انسان پیدا کړو د شان زناور مو سره پیدا کړو د یو بل سره رشتہ چې کوم مضبوط او کلک ده نو دې سره رشتہ نه کوو موږ چې دی وجنه کور کې پالشي وي زناور چې کمی دي پاغي مرغې دي او پای کې چې کم مختلف زناور دي اي خلکو چې ساتلي چې موږ د ترابل وو نو موږ چې کم دي موږ ته پته لګي موږ په سکولونو کې ماشومان چې کم دي چټ ورکو د توقع نه دا و چې موږ دې کې په تقریبا 20-25 ماشومان سره سټیشن وکي رجسټریشن تقریبا 2.5-300 موږ سره ماشومان وکړو چې په کور کې ماشومان تاوسان راوستلو سپی راوسته پیشو راوسته چرګ راوسته توتی راوسته خرګوش راوسته وسره شتر مرغ وسره راوسته مختلف څه راوستلو زمان دا چې ان شاء الله کله کدا مونږ د اکټیویټي د شان جاري سره ساتلو دا ماشومان د نوجوان نسل چې کم دي دا د ملک لپاره د خوشحالي سبب وګرځي د چې کم دي د آبادی سبب وګرځي د امن سبب وګرځي د سکون چین سبب وګرځي ان شاء الله پروګرام د شان جاري ساتو ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه د جاوید صاحب دغه ستړی چې په تاریخ کې زما په 40 کال صحافت کې سکولونو کې ډیر فنکشن اټینډ کړي خو دا نننی فنکشن چې کم دی ډیره خام دی او دا زه یوازې نه وایم ما سره ډیر تکړه جرنالستان په دغه ځای کې موجود دي او هغوی خو هم د دې خبرې تایید وکړو چې داسې اکټیویټي موږ چېرته نه ده لیدلې مخکې به ځو زموږ سره